بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو د ایمل ولید خبري اوري دینه په ځبه تاسو سره وسو خبري. پښتون دا در په درد او تبا دی، نو دا دغه المایسو د وجه تبا دی، کوم المایسو چې دا خوره د اور ته مخامخ کړی ده. وګورئ د افغانستان په خوره جنگ کو نو ترا پاسې دی او تو چې دا جهاد دی او په دې جهاد کې سواله خخلوی مولانا د قام ته مخامخ تو بګار شګنه د دغه بیوقوفه او قمقل انسان د ایمل ولید خبري اوریدلی. ما ډېر بیوقوفه او ډېر قمقلان لیدلی دي، خو ایمل ولی په ډېر پټاپ باندې بیوقوفه او قمقل دی. نو دغه بیوقوفه کس دا په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې او زنګ په علماء باندې اعتراض کوي چې دغه افغانستان چې کم ورانو په دې کې کم جنگونه شوي دي، نو دا دغه علماء سود وجنه چې کم دی دا کار شوی دی. مولانا فضل الرحمن صاحب زموږ دغه علماء ته ګوته نیوله. نو زم تا خود دومره بیوقوفه او قمقل انسانه او د علماء دشمنه چې کله د پی ډی ایم د طرف نه تا د 400 نه ولاړ وي، نو تا خو مولانا فضل الرحمن صاحب ته چمچی لګولی او د لاس نه ودی راخودو او په وخت کې بتا ورته چې کم دی چمچی لګولی. دغه رنګ تا مولانا فضل الرحمن صاحب سره په خیر کړی دی، پاغي کې تا مولانا فضل الرحمن صاحب خپل کړی هم دی. نو چې دغه علماء سودی، نو علماء سو بیا خلق کولی، خلق ورته په وخت کې چمچی لګی، خلق ځان ته راکاږي. خو نه، پاغه وخت کې علماء سو نه وو، ځکه چې ته د پی ډی ایم نه ولاړ وي. خو چې کله تا په غټه صده باندې وټونه وویلله، نو واپس دی بیا په علماء پسې بکواس شروع کړو. اول نمبر خو زموږ مشران هم دا پکار دی چې دا بکواسي همیشه لپاره بکواس کوي. دا اولنی ځل نه دی. د په مولانا سمیع الحق شهید رحم الله پسې د هغه په بچو پسې زموږ په علماء پسې مخکې بکواسونه کړي دي، خو بیا هم چې کم دی په ده باندې نه پوهېږو. نو دغه بکواسي نه ځان سیټ ساتل پکار دي. او بل په افغانستان کې چې کم جهاد ولې ته دې ته څه وی، دې ته فساد وی، دهشتګردي وی، ته ځان ته مسلمان بس وی چې ته جهاد نه انکار کې جهاد نه منې. ځکه چې په یو ملک باندې هغه ستا دشمن راشي، دغه کافر راشي، نو په دغه ملک والا باندې جهاد فرض عین دی. نو په افغانستان کې دغه امریکا پرته نه وه، دغه کافران پرته نه وو، نو دغلته چې جهاد نه و، نو دا جهاد به کم ځای کې وي. ته مونږ ته وښایې چې په هغه ځای کې به جهاد وي. نو مولانا فضل الرحمن صاحب ورته بالکل جهاد ویلی دی، مونږ ورته هم جهاد وایو او بیا به وایو د قیامت پورې به ورته وایو چې تر څو پورې دغه کافران په یو ملک باندې هغه قبضه چولی وي، په هغه ملک موجود وي، بالکل په دغه ملک والو باندې جهاد فرض عین دی. نو په افغانستان کې بالکل دغه جهاد او د خپل سر نشنلي مولانا ته پوښتنه وکړه چې دغه جهاد و که نه و، هغه هم تاته وایي د قرآن او د حدیث په رڼا کې. نو بالکل دغه جهاد و. نو مولانا فضل الرحمن صاحب څنګه قوم ته راشي توبه وباسي؟ ته وایې چې قوم ته مخامخ شه توبه وباسه، ولې هغه د جهاد نه انکار وکړي؟ هغه جهاد ته جهاد ونه وایي. دا خو ښکاره خبره وه چې جهاد و، خو تاسو قرآن نه منئ، د قرآن پاک آیتونه نه منئ، احادیث نه منئ، نو ځکه تاسو د جهاد نه منکر یې او نه جهاد پېژنئ چې جهاد څه ته وایي. نو دغه بیوقوفه او د قمقل انسان د دې خبرو جواب و چې یو خو ځان د جهاد نه خبره کا چې جهاد څه ته وایي او څه ته نه وایي، او بل د وسه پورې د مولانا فضل الرحمن صاحب ته چمچې لګولي او هغه به دې راښکودو، هغه به دې خولو. د وسه پورې هغه علماء سو نه وس علماء سو شو. نو علماء سو خو څوک نه ښکولی، څوک خو هغې ته چمچې نه لګوي. نو دغه یو عجیبه انصاف دی. د ټول نه غټ بیوقوفه غټ قمقل دا دی، او چې څوک دا خپل مشر مني، نو زم هغه هم بیوقوفه خلق دی. نو زما دا جواب دغه بیوقوف ته لازم ورسوئ. الله رب عزت موږ له نیک عمل توفیق راکړي، او الله رب عزت موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.